د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروستو 3 صحیح مسلمانان هم پاتې چې دا غزوه تبوک ته نه وتلي. په هغې کې یو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه، دویم مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه، او دریم هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه. دا صحیح مسلمانانو، خو دویم د نبی علیه الصلاة والسلام سره نه وتلي. پاتې شوتې دا مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه، دا یو صحابي چې دی دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه، دی فرمایي وایي په دې ورځو کې د ټول نه مالدار زم په دغې ورځو کې د ټول نه مالدار زه په دغې ورځو کې وم، او ما ځان له 2 اوښې ساتلې وي او ښې سمې مې سر بې کړې وي. ما چې نبي علیه الصلاة والسلام غزا له ځي که نه زه به ورسره په دې اوښو باندې ځم. نبي علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو زه چې ځو غزا له، ما وایي چې زما سره ښې سربي اوښې موجود دي، دوی به ځي، زه پسې سبا وځم لاندې به یې کړم. سبا شو بیا وایي ناراستیا را باندې راله، ما وایي چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم. بله ورځ شو ما وایي چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم. دویمه درېیمه ورځ شوه چې خبرېدم نبي علیه السلام رانه دومره لرې تله چې بیا پسې زما تله ممکن نه و. ناراستیا پاتې کړم، ناراستیا د وجې نه. او دا یو صحابي خو د دې وجې نه پاتې شوی و چې د په دغه ورځ ډېر خپلوان راغلي وو، ټول خپلوان یې په دغه ورځو کې راغلي وو. نو چې د خپلوانو ته وکتل د هغوی سره مصروفه شو. زه ډېرې غذاګانې مې د نبي علیه الصلاة والسلام سره کړي، دا رشته دار اوس راغلي دي لږ پاتې شم، لاړ به نه شم نو. او دا یو صحابي چې و د ده غټ باغ و، یاره دا باغ مې پخ شوی دی، کجوري دي، دا خو لوی سفر دی چې واپس راځم دا به مرغو خرابي کړي دا کجوري ټولې، دا به ورته اوي شوي وي. نو هرې غذا له تلې م خو زه په دې کې به لاړ نه شم، د دې وجې نه پاتې شو. دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی فرمایي یو ځل راووتم مدینه منوره کې، ګیر چاپېره ګرځم، ګورم نو یا مې نظر په ښځو لګي، نو چې ځان ته مې وکتل ما چې زه خو ښځه هم نه یم، یا مې په معذورینو نظر لګي، نو چې ځان ته مې وکتل زه خو معذور هم نه یم، یا مې نظر لګي په بوډاګانو لګي، نو چې ځان ته مې وکتل زه خو بوډا هم نه یم، یا مې نظر په غریبو صحابه کرامو ګوري چې سورلي ورسره نه و چې غزا له تللی وی، نو زما سره خو 2 اوښې ولاړې دي. وی انتهایی خفه شو، انتهایی خفه شوم چې دا رانه څه وشو، دا رانه څه شوي دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې د غزا نه واپس راغی مسجد نبوي کې کېناست، چې کېناستو منافقین راځي بانې کوي، یو سوی بل سوی بانه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام خو پېژندل چې دا منافقین دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ښه ټیک ته صحیح ده ځه. یو منافق پکې راغی وی د الله پاک پیغمبر زه ځکه پاتې شوی یم چې تا ته پته ده زه لږ د ښځو شوقي یم، او د روم ښځې چې دي هغه ډېرې ښایسته دي، ښکلې ښکلې ښځې دي، نو ما وایي چې هلته به بله فتنه کې به اخته شم، ته دغې وجې نه یم تللی. نبي علیه السلام ورته ښه ښځه ټیک ده ځه. دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی فرمایي زه د جومات په ګوټ کې داسې ناست وم، ځان له مې سوچ کو چې یاره نبي علیه الصلاة والسلام ته دروغ وامه جو خلاص به شمه. ملګرو راته مو ویل چې نبي علیه الصلاة والسلام ته دروغ ووایه خلاص به شي. بیا مې سوچ کو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته دروغ ووامه چې یا بیمار وم یا بل څه یا بل څه، نو د نبي اسلام خو به پورې باسم، خبره به ورته وکړمه، ټیک شو زه به ځان خلاص کړمه. خو که الله تبارک وتعالی ورته ووایي چې دا کعب ابن مالک دروغ وایي، نو بیا زه به نبی اسلام ته دروغ ووامه، نبی علیه السلام به دوکه کړمه. خو که الله ورته ووایي چې دا کعب ابن مالک دروغ وایي، نو بیا به څه کېږي که نه. ځان سره مې کرل ریبل کول، ما وایي چې یاره رښتیا وامه. داسې پاسېدم د نبي علیه الصلاة والسلام خواله ورلم. نبي علیه الصلاة والسلام چې ما ته داسې وکتل مسکی شو، خو مسکی شو خو د خفګان مسکا وه، خفګان مسکا وه. بیا رانه مخ داسې واړو، ما ورته چې د الله پاکه پیغمبره زما د الله په ذات باندې قسم زه رښتینی مسلمان یم، زه صحیح مسلمان یم، د الله پاکه پیغمبره ما منافق مه حسابوه. نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې ستا سره چې هغه 2 اوښې وي اته چې زه په غزا لازم ما در سره نشته، د الله پاک پیغمبر را سره ولاړ دي، ولې نه تلې؟ ما ورته چې د الله پاک پیغمبر د سستیا د وجې نه پاتې شوی، هېڅ عذر نه و، هېڅ خبره نه وه، خو د ناراستۍ د وجې نه پاتې شوی یم. نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې زه ستا معامله زه په الله پرېږدم، زه ستا معامله په الله باندې پرېږدم. راپاڅېدم د نبي علیه الصلاة والسلام نه خفه یم، سخت خفه یم چې بار ته راووتم، تپوس مې وکړو چې زما په شانتې کار د بل چا سره هم شوی دی. صحابه کرامو راته وفرمایل چې او ستا 2 ملګري نور هم شته، هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع هم ستا په شان دي، هغې ماسې پاتې شوي دي. زړه ته مې لږه تسلي راله، ما وایي چې زه خو ډېر زیات کمزور یم، خو هغه خو بدري صحابه کرام دي، هغه بدري صحابه کرام دي، خیر دی که زه کمزور یم. زړه ته مې لږه تسلي راله. وروتم بار ته، نبی علیه السلام چې تېرې شوې، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د دې 3 صحابه کرامو سره به څوک خبرې نه کوئ، هېڅوک په سره خبرې نه کوئ.
سلام به پې نه اچوئ او که سلام یې در باندې واچو جواب به ولم نه ورکوئ. وی جومات ته رالمه په نبي علیه صلات وسلام مې سلام ور واچو نبي علیه سلام جواب رانه کو. صحابه کرامو راله جواب رانه کو. وی داسې کېناستم نبي علیه صلات وسلام ته داسې وګورم نو نبي علیه سلام رانه مخ واړئ. نبي علیه سلام رانه مخ واړئ. وی چې بیا زه داسې کېنم نو چې زما بل طرف ته خیال شي نو دا نبي علیه سلام ما ته ګوري. زه پر سترګو کې ساتم نو چې زه اخوا ګورم ما ته نبي علیه سلام ګوري خو چې زه نبي علیه سلام ته مخ واړم نو نبي علیه سلام زما نه مخ واړئ. په مانځه باندې ودرېدم ویلې مانځه کې مې داسې په دې سترګې به دې ګوټ کې نبي علیه صلات وسلام ته به کتل. نبي علیه سلام به ما ته کتل خو چې پوه به را باندې شوی نبي علیه سلام به رانه مخ واړه. وی سخت خفه ومه. وی بار ته رووتم په صحابه کرامو مې سلام واچو. وی صحابه کرامو راله د سلام جواب رانه کو. ډېر سخت خفه شوم. وی د تره زوی مو ابو قتاده رضی الله تعالی عنه د هغه کره کور ته لاړم. ما په ابو قتاده باندې سلام په کور کې ور واچو. هغه رالم جواب رانه کو. ما ورته چې ابو قتاده زه مسلمان نه یم زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم. یا خاموشه دی ما ته څه نه وایي. ما ورته چې ابو قتاده زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم. بیا خاموشه دی. په درېیم ځل مې ورته وي چې ابو قتاده تا ته وایم د تره زویه تا ته وایم زه د نبي علیه السلام سره مینه نه لرم زه د الله سره مینه نه لرم. هغه راته دقه شانتې په جواب کوي چې ما ته څه پته ده چې ته د الله د الله رسول سره مینه لري او که نه لري. او چې دا خبره مې واورېده که نه سترګو نه مې اوښکې روانې شو چې خلکو خو زما په ایمان هم شک دی. اوس خو زما په ایمان کې د خلکو شک پیدا شو چې دا مسلمان دی او که نه دی. سهار له بازار ته ووتم په بازار کې ګرځم یو ته ګورم بل ته ګورم چې ما ته به څوک اواز وکړي خو زما سره کوم سړی راته ګوري نظر رانه اړوي ځکه نبي علیه السلام حکم کړی چې خبرې ورسره مه کوئ. په بازار کې روان یم وی هلته کې یو عیسایي و تجارت له راغلی و د نجران عیسایي وی هغه اواز وکړو داسې چا نه یې تپوس وکړو چې کعب ابن مالک څوک دی. وی ورته ورته اشاره وکړه دا پورې چې روان دی دا کعب ابن مالک دی. ما له خوا راغی په لاس کې راله داسې یو خط راکوي. ما ورته چې دا څه دي؟ وی چې دا د شام د بادشاه خط دی تا ته یې رالیږلی دی. ما چې د شام بادشاه ما ته خط څه دي پکې؟ وی چې کور ته لاړم خط مې کولو کو هغه راته خط رالیږلی و. په خط کې دا لیکلي و چې ای کعب ابن مالکه زه خبر شوی وم چې ستاسو پیغمبر په تاسو ډېر ظلمونه کوي او ستا سره ډېر زیاتې راغستی دی. راشه عیشه زموږ دروازې تا ته کولو دي. راشه عیشه او زموږ ملک ته راشه چې ته خپل عزت ویني ستاسو بادشاه په تاسو ډېر ظلمونه کوي. وایي چې خط مې ولیدو هغه مې څیرې کړو ورته مې ور واچو او په چغو مې وجړل چې الله زه دې حالت ته راورسېدم چې عیسایانو زما نه تمه پیدا شوه. او ناستو مې جړل مې او فکر مې دا کو ما وی چې که په دې حالت کې ته مړ شوې که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام به دې جنازې له راشي او قرآن شي او الله دې نه کي کو چېرته په دې حالت کې نبي علیه الصلاة والسلام وفات شو نو بیا خو به زه مرګه پورې زما سره څوک خبرې ونه کړي. هر سړی به وایي چې نبي علیه السلام منع کړی و چې د سر خبرې مه کوئ. زه به ژوند څنګه تېروم زه به ژوند بیا څنګه تېروم. دې کې بیا نبي علیه الصلاة والسلام دا حکم هم وکړو. دې دریو صحابه کرامو پسې سوال جواب ولیکه چې د بیبیانو نه جدا شي دوی د بیبیانو نه جدا شي. کعب ابن مالک پسې سړی راغی وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د بیبي نه جدا شه. وی طلاق ورکم وی نه طلاق مه ورکوه خو نور تعلق په سره نه ساتي جدا دي شه. وی ټیک ده. دا نور دو صحابه کرام چې دا بوډاګانو دوی بوډاګانو د دوی بیبیانې رالي نبی علیه الصلاة والسلام لره وی د الله پاکه پیغمبر زمونږ خاوندان خو بوډاګان دي که موږ د هغې خدمت پرېږدو د پلار کره تې لاړ شو خو به مړه شي نو موږ ته اجازت شته چې خدمت یې وکړو که نه خدمت هم نه کوو. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی خدمت یې کوئ خو خبرې اترې به ورسره نه کوئ نور تعلق به ورسره هم نه ساتئ. ها بوډاګان دي خدمت یې کوئ. کعب ابن مالک وی زما ښځه چې خبر شوی ما ته وي چې زم چې د نبی علیه صلات وسلام نه اجازت وغواړم چې زه مې د خپل خاوند خدمت کولی شم. ما ته وی چې بلکل به نه ځي. هغه بوډاګان دي زه ځوان یم زه د پلار کره زما تا ته حاجت نشته دی زه د پلار کره زما ستا تعلق ختم تر څو چې نبی علیه السلام فرمایلي نه او زما خدمت ته ضرورت نشته زه خپل خدمت په خپله کولی شم. ښځه مې هم د پلار کره ولېږله په کور کې بلکل یوازې ناست یم او سحر ټایم او بلکل سحر وختي وي بره کوټې ته وختم او داسې ناست یم او سوچ کوم چې د الله څه کار دی چې زما توبه قبلوي. الله زما ته څه ضرورت دی؟ ضرورت خو زما الله ته دی. زه جهاد له نه یم تللی نافرماني مې کړې ده الله ما ته څه ضرورت لري چې زما دعا به قبلوي. په دې خفګان کې ناست یم چې زه به دغه شان د دنیا نه ځم ما به نبي علیه السلام خفه پاتې کېږي.
دا سوچ مې کو په دې سوچونو کې ناست یم وی ناڅاپه په یو آواز وکړو یا کعب ابشر یا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک زیر می در باندې زیر می در باندې ځکه چې بالکل سحر وختي و چې په نبی علیه السلام دا آیتونه نازل شو وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم دا هغه دریو تنوم الله تبارک وتعالی توبه قبول کړه چې په هغوی باندې دا پراخه دنیا تنګه شوې وه پراخه دنیا پسې شوې وه تنګه شوې وه 50 ورځې پس د هغې دا توبه قبوله شوه دا آیتونه الله تبارک وتعالی نازل کړو نبی علیه السلام وفرمایل وی لاړ شئ په کعب ابن مالک باندې زیری وکئ وی زه په کوټه باندې ناست وم جبل السلع ورته ویلی شي د هغې طرف نه آواز وشو آواز وشو یا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک زیری می در باندې دا آواز چې مې اورېد ګیر چاپېره ګورم چې آواز د خوشحالۍ دی آواز د څه شي دی د خوشحالۍ دی وی ناستم یو صحابي مې خواله راغی ای ما ته وی چې الله ستا توبه قبوله کړه الله ستا توبه وی ځان ته مې وکتل ایس را سره نه و 2 څادرې را سره وي دواړه مې هغه ته غېږ ته ور وویشتې چې دا دې ستا شوې په زیري کې دې دا شوې ایس را سره نه و دغه 2 څادرې وې مې دواړه هغه ته وویشتې دا ستا شوې او خلک چې چا باندې زیری وکړي ویل که زیری ورکړه که نه دا ثابت دي ښه دا زیری ورکول څه دي ثابت دي دا په شریعت کې شته دی څوک در باندې خوشحالۍ زیری وکړي ورکوله څه شي نو به کعب ابن مالک چې هم زیری وشو وي ځان ته مې وکتل هېڅ نه خو دغه 2 څادرې وي وي د ځان نه مې راټولې کړه د هغه غېږ ته مې وویشتې ما ته وایي چې دا واله وی رالم مسجد نبوي ته نبي علیه الصلاة والسلام ناست دی وی صحابه کرام ماله یو تن هم راپانسېد یو تن هم راپانسېد وی څنګه چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف طلحه ابن عبیده رضی الله تعالی رامنډې کړې وی ما نه غاړه تاو کړه په دواړه مخه ښکل کړم په جړا شو راته کعب ابن مالک په وی قسم په الله د طلحه ابن عبیده دا احسان به زه چېرته هېر نه کړم ما ته یو تن هم اواز نه کو خو چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف دې ماله راپاسېدلی دی وی نبی علیه الصلاة والسلام ته کېناستم داسې مخامخ وی نبی علیه الصلاة والسلام مسکې شو وی ما ته وی چې ای کعب ابن مالک هغه ورځ مې درته مبارک شه چې مور دې زیږولې داسې د خوشحالۍ ورځ په تا نه ده راغلې دغه ورځ دې مبارک شه چې مور زیږولې داسې خوشحاله ورځ په تا باندې نه ده راغلې ما ورته وی چې د الله پاکه پیغمبر الله مې توبه قبوله کړه خو زه چې پاتې شوی یم که نه زه چې پاتې شوی یم زه د خپل مال د وجې نه پاتې شم دې سوس کړی یم دې سوس کړی ما د الله پاکه پیغمبر زه د خپل ټول مال د الله په لاره کې ورکوم وی نبی علیه الصلاة والسلام راته وی چې کعب ابن مالک ټول مه ورکوه ما ورته وی چې زه ټیک د الله پاکه پیغمبره د خیبر په مال غنیمت کې چې کومه ځمکه راته میلاو شوې ده هغه پرېږدم نور ټول مال د الله په نوم باندې صدقه هغه بل صحابي راغی وی چې د الله پاکه پیغمبر زه د رشته دارو د وجې نه پاتې شوی یم زما رشته دار په دې ورځې راغلي وو زه به د نن نه بعد د رشته دارو سره تعلق نه ساتم زه د دوی د وجې نه غذا نه پاتې شوی یم نبي علیه السلام وفرمایل وی نه د رشته دارو سره به تعلق ساتي رشته دارو سره څه ساتي تعلق هغه بل صحابي ورته راغی وی د الله پاکه پیغمبر زه د پلان کې باغ د وجې نه پاتې شوی ما د دې کجوري پخ شوي دي دا به رانه خرابې شي د الله پاکه پیغمبر دغه باغ ما د الله په نوم صدقه کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل اخو ټیک ده خو ستا په خپل خپلوانو کې ډېر غریبانان دي ستا په خپل خپلوانو کې د تر زامن دي ډېر غریبانان دي دا غي باندې تقسیم کا غي له ورکه وی هغه باغ په غي باندې تقسیم کو غرض می دا کو چې دا یو غزوه تبوک واقعه راغلی و په دې کې صحابه کرام ډېری قرباني ورکړي دي دغه واقعه په کوم د نبی علیہ السلام د دریو صحابه کرام سره راغلی و الله تبارک وتعالى دا غي توبه قبول کړه